بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو، د المدد ویلفیر ارګنایزیشن ټیم راغلی و، باغوانانو علاقه ده. دلته یو ملګري موږ ته رنګ راوکړه چې داسې افغانستان نه یو میلمه راغلی و، هغه سره دا ماشوم بیمار و، تاسو په سکرین باندې ښکاري. نو نور حال موږ ته پته نشته، خو د حاجي صاحب د خولې نه به یې واورو. یو نیم کال نه دا مریض راته پیدا شوی، یو نیم کال ووتل. یو نیم کال کې هغه نورې ستونزې او تکلیفونه چې څومره وو په افغانستان کې ما تېر کړه، هغه هلته تېر شو. بیا د افغانستان تورخم په لاره باندې پاکستان ته راتلم. په لاره کې لږه حادثه هم را سره وشوه. یو څه معمولي غوندې د جیب خرچه، یو موبایل هغه رانه یا غلو واخیسته یا مې د جیب نه ولوېده. بس پیسې مېسې هم رانه واخیستې. تورخم باندې بې خرڅ او غیر د هغه نه چار بیخي پوځیانو لږ کرایه راکړه او هغې باندې پېښور ته راورسېد. حاجي صاحب تا سره په دې لاره کې د ماشوم غېږ کې و چې دا حادثه در سره وشوه؟ دا ماشوم را سره و، د ماشوم مور را سره دا حادثه را سره وشوه. او د هغه نه وروسته بیا پوځیانو لږ ډېر امداد را سره وکړو، بس تر پېښوره پورې راورسېدو. پېښور کې بس هسپتالونو، یو هسپتال بل هسپتال ریډینګ نه شوکت خانم او شوکت خانم ویرنم، دا ټول هسپتالونه. خلک څه وایي درته هسپتال کې ډاکټران څه وایي چې څنګه علاج څه حساب ده؟ علاج به کېږي، سرکاري کوشش وکړه، هغوی سرکاري علاج ناممکن موږ ته ووایي دې کې ناممکن ده. پرایویټ علاج کېږي، د هغوی دپاره ډېر پیسو ته ضرورت پیدا کېږي، خرچه کېږي. یو بل تپوس درنه کومه، بد در باندې ونه لګي، زړه دې سره نه شي. دا خو دې زوی ده که نه؟ بچی خو ډېر خوږ، زړه باندې څه تېرېږي چې ده ته ګورې؟ بس ډېر غټ افسوس دا راته درېږي چې ما سره یو څه وایي او په دې مې مصرف کړی، خرچه مې کړې وی او خپل حاجي صاحب حوصله ساته، انشاءالله موږ در سره یو تر اخر حده پورې در سره موږ ولاړ یو، موږ به در سره کوو انشاءالله. الله به خیر وکړي. خپل د فاونډیشن طرفه تاسو ته لږې غونډې پیسې راوړي انشاءالله چې موږ ته څومره لاس ته پیسې هغه راځي. دا یو ملګري موږ ته راکړي، هغه ته موږ دا عکس تاسو د بچي ښکاره کړی او دا زموږ د فاونډیشن د سره تاسو ته دې کې نورې دي. نو انشاءالله ملګري به دغه ویډیو ګوري. او عزتمندو څنګه چې کاکاجي ویل دا د افغانستان نه راغلی، دغه بچنګې ورسره تاسو وینئ. دا په لار باندې را روان و د افغانستان نه. دا وایي چې ما سره جب کې څه لږې ډېرې پیسې وي، موبایل و، هغه هم کم چا دې په لار باندې پټ کړی و، هغه پیسې هم دې پټې کړې وي. دومره پیسې را سره نه وي چې زه پې دلته راغلی وې. بیا په لاره باندې خلکو چانده وغیره ورته راغونډې کړي دي، لکه رایي ورکړې وه. نو کاکاجي ته ډېر تکلیف دی، دغه بچنګې تاسو وینئ غږ یې سره دی او ډېر سخت مریض دی. دا به موږ باندې د الله تعالی طرفه یو امتحان دی. په کار دی چې موږ د داسې خلکو ملاتړ وکړو، هغه سره تر خپل وسه موږ مدد وکړو. او څومره چې دغه کتونکي دغه ویډیو ګوري، د الله په خاطر باندې کاکاجي سره تر خپل وس باندې امداد وکړئ. د کاکاجي موبایل نمبر به موږ ورکوو، دغه نښه پته تاسو له درکوو. څومره چې د چانه کېږي، ډاکټرانو ته ویلي چې راته باندې ډېرې زیاتې پیسې راځي، هسپتال کې نه داخلوي. څومره هسپتالونه دي ټول کاکاجي کتلي دي، هر یو هسپتال ته یې بوتلی، د ماشوم نه داخلوي. پرایویټ پې ډېرې پیسې راځي، کاکاجي سره پیسې نشته. نو څومره ملګري دغه ویډیو ګوري، نو کاکاجي سره تر خپل وس اخلاص وکړي انشاءالله. دا په موږ باندې د الله د طرفه یو امتحان دی او په کار دی چې موږ د داسې خلکو سره ملاتړ وکړو. دغه کتونکي تاسو دغه ویډیو ګوري، څه هغوی ته څه ویل غواړي؟ مثال تاسو بچنګې غږ کې دی، هغوی ته څه ویل؟ الله دې ټولو ته اجر ورکړي، الله دې ټول کامیاب او خوشحاله لري. چې چا څه وس کېږي یا الله پاک اجر ورکړي، چې نه کېږي هغو نه دعا غواړو چې موږ ته دعا وکړي. بس قدرمنو لیدونکو، دا ویډیو خو به تاسو تر اخره پورې کتلې، که نور څه وس نه کېږي دا ویډیو مخکې ځان سره شیر کړئ. ستاسو د یو شیر بټن سره به انشاءالله څوک را پیدا شي او دوی سره کاکاجي سره به مرسته وکړي.